بسم الله الرحمن الرحیم. روایتو کې راځي چې یو ځای یو علاقه وه، په هغې کې یو ځل داسې حالات جوړ شو چې باران نه کېده، ډېره سخته ګرمي وه، فصلونه تباه کېدل، خلک چې کوم دی د ګرمۍ د لاسه انتهایی پریشانه، بچي ماشومان زنانه پریشانه. د هغه ځای علماو مشوره وکړه چې راځئ چې د نماز استسقا دپاره میدان ته وځو. نو نارینه زنانه بچي ماشومان ټول د یړه یو میدان ته ووتل چې الله جل شانه ته زاري وکړي، منت وکړي چې الله د خیر باران وکړي. سخته ګرمي وه، تر ډېر وخته پورې خلکو د الله نه دعاګانې کولې ناستو په ګینټو، او باران نه کېده. علما هم پریشانه، عوام هم پریشانه، ماشومان هم چغې والې، زناور هم پریشانه، خو الله جل جلاله باران دا نه کو. په دې کې دی وایي څه ګوري چې یو نوجوان را روان دی او په اوښ ورسره یو زنانه ده، دی په لاره تېرېده، تپوس کوي دا څه چل دی، دا خلک څه له راغونډ شوي دي. خلکو ورته وجه بیان کړې ده چې دغسې دی خو نماز استسقا د باران د غوښتلو دپاره دعا دپاره راوتي دي. هغه وی ورکه زه به هم پکې شریک شم. دکه نوجوان چې څنګه د دعا دپاره لاس اوچت کړو، نو په اسمان کې وریځې راغلې او باران شروع شو. علما ترې تپوس کوي نوجوانه دا تا څه داسې دعا وکړه؟ مونږ خو ساره داسې انښتي یو، څو ګینټې وشوې دعاګانې غواړو، ماشومان چغې وایي، زنانه چغې وایي، بوډاګان او نارینه راغلي دي، الله ته فریاد کوي، باران نه کېده. هغه نوجوان ورته وایي دا ما سره چې په سورلی کومه زنانه ناسته ده، په اوښ را سره کومه زنانه ناسته ده، دا مې مور ده. ما د دې مور لمن ونیسله، د دې پړونې او پلیس کې مې ونیسه، او الله نه مې سوال وکړ چې یا الله زما دا مور ډېره نیکه ده، ډېره پاک دامنه ده، د دې په طفیل او د دې په برکت په مونږ باندې باران شروع کا. نو الله جل جلاله د دې په برکت او د دې مور په طفیل باندې او د دې دغه پاک دامنې او د نیک عملې په طفیل باندې الله جل جلاله په مونږ باندې باران شروع کو.